بیا ازادي مقصد څه شی دی نو د دې وضاحت دا دی د ازادۍ مذهب عبارت و د ازادۍ مذهب د نارې مطلب دی ټول مذهبي اقتدار او اقدار ټول مذهبي اقدار او اصول ختم کړی مولوي صاحبانو کوم چې مذهب مقرر کړی دي دین اسلام خو یو مکمل ضابطه د حیات د مولوي صاحبانو او مغرب تصور د دین بالکل مختلف دی مولوي صاحبانو د ازادۍ دعوی کوونکي هغه څیزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام کړی دي څه چې موږ حرام ګرځولي دا ټول دوی څه کړي دي اسلام چې حرام ګرځولي دوی ورته وایي لکه اول زنا بالرضا دوی وایي جایز ده اسالک او جنۍ ده د خپلو کې راضي دي ګرل فرینډ او بای فرینډ دی واده دې نه کوي دی ځان سره بل سره ژوند تېروي دوی وایي دا د خپل انساني حق دی څه دی انساني حق دی چې خپل خواهش پوره کړي اسلام دا حرام ګرځولي دویم نمبر لواتت د دوی په نس جایز دی الګ سره واده چې کوي نو څه کوي لواتت کوي مولوي صاحبان دا دوی په نس اسلام حرام ګرځولي اسلام دین بدلولو کې آزاد دی دوی وایي تاسو به د ملحدین وروسته سوالات واورئ وایي بی دانګس داسې پابندي ده چې زما خوښه ده چې زه به مسلمان یم او زه په عیسایت هم عمل کوم زه په یهودیت هم عمل کوم نو دوی څه کوي د عقیدې نه د جمهوریت دغه جوړ کړی ټکټ جوړ کړی چې عمران خان له موټ ورکوه مولوي صاحب له هم ورکوه نیشنل پارټي چې چا ته چې خوښه هغه له ورکوه موږ داسې دا خو نه دی مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ عبارت ویو مخکې دویم لواتت د دوی په نس جایز دی دریم انسان خپل دین بدلولو کې نو دا دوی درته وایي مولوي صاحبانو څلورم د دین په هر یو مسله کې که د هغې تعلق د عقیدې سره وي یا پروني مسله وي په هغه باندې دوی کې یا مولوي صاحبانو دی په هر عقیدې سره که تعلق په هغې هم اعتراض کوي او په فروعي مسلو سره دوی ته څه وي به ډاډه شي ویل که دا زما ازادي د رایې ده پنځم که یو چا دین اختیار کړی وي نو نور دینونه هم اختیار کولی شي پابندي به ورکې نشته شپږم انسان به د هر قسم مذهبي پابندۍ نه بری وي یعنی په انسان به مذهبي پابندي نه وي او دا په دې مذهب عمل کوي او کني کوي مذهبي پابندي باندې چې راشه منځو کو راشه رجوع نيسه بس په لغه خوخه د چې صدې خوخه وم د انبیاء کرامو په باره کې هر چاته هر قسمه رایه ورکولو اجازت حاصل دی که څوک د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخي کوي نو دوی د هغې دفاع کوي او وایي دا د خپل ازادي ازادي رائے د چاته پکې مخالفت کو یا سزا ورکول اجازه نشته لري الکه ته زما د محبوب پشان کې بے ادبی کې ولا موږ زما به غیرت غونی ولا تا چې کوم ملکونو کې دوی را پاسي کې مدغه تور پس مدغه ده همدغه ځوانان ملته ورته موجودي وس نه کېږي ولا کې ډېر په چاکوانو باندې ول پینواله مسلمان الحمدلله دا زمونږ مینه ده د الله او د رسول سره او دا دوی دې دپاره کوي چې زمونږ مینه معلوموي او تر قیامته پورې ځایمه چې مسلمان ژوندی وي او ته به د هغه په مخ کې د مقدساتو بې ادبي به کوې والله چې موږ خو داسې موقع د خدای نه غواړو چې ځان په جنت ته ورسوه اتم څنګه چې سړی څلور نکاحګانې کولی شي نو همداسې ښځو ته هم دا اختیار حاصل دی او څنګه چې سړی ښځې ته طلاق ورکولی شي نو همداسې ښځې ته هم دا اختیار مولوي صاحبانو دوی ښځه پاسېږي نن هلته خاوندانو له طلاقونه ورکوي دوی څنګه چې سړی څلور دا کولی شي دا ګوره دی چې دلته اعتراض کوي که نه مولوي صاحبانو دوی وایي چې دا مسلمانانې ښځې په دې ټي وي ناستې وي مولویانو نه سوال کوي وایي سړی له خو به وایي بیا خورې میلاو شي نو ښځې له به څه میلاوېږي دا د دې فیمینزم د فلسفې په بنیاد چې په یورپ کې خو ښځه ډېر خاوندان ساتلی شي نو موږ ورته وایو چې مسلمانې ښځې ته په دنیا کې د ډېرو مړونو شوق لري وایي به نه چې دنیا کې د ډېرو مړونو شوق نه لري ستا چې څه سره شوق دی تا ته هغه فطرت پیدا کړی حسن دی سونا دا جواهر دی مختلف قسم د حسن سامانونه الله تعالی تیار کړي د ښځو د سړو دغه سره شوق دی د ښځو سره هغه له ښځې خدای ډېرې برابر هلته خو د خواهی جنت ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما څه چې دې خوښه وي څه ته چې دې خواهش کېږي زموږ رښتیا زه په سرو زرو څه کومه چې سره زره په سرو زرو لاکېټونه یې اچولي فرعون به غټ دغه په سر کړی و تاج به په سر کړی و بنګړي به اچولي هغه دریاب په غاړه چې لمبل که نه هغه ته وایي چې د موسی علیه السلام ته وګورې امسا ورسره ما ته وګوره دې لاکېټونو ته مې وګوره نو موږ څه فرعونیان خو نه یو موږ خو د موږ الحمدلله مسلمانان یو زموږ خو د دې سرو زرو سره سم بینه ده موږ ته وایي حرام موږ ته وایي چې تا حرام دي موږ کم یو مسلمان چې مسلمان یو د دین سره محبت ساتي دا هېڅکله سونه نه استعمالوي انګوټه هم نه استعمالوي کور واده کې یو لو ګیر چالی کړي بیا هغه لړه ګیر موږ دپاره جایز نه ده زموږ خو دې سره شوق نشته په دنیا کې هم نو آخرت کې به موږ سره څه شوق پیدا شي مولوي صاحبانو د مغرب د